نو نبی علیہ السلام فرمای چې من اکل طیبا کم یو سړی چې حلال شي هغه چې دی نو خوري. قرآن کریم کې الله ټول پیغمبرانو ته حکم کړل دی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبرانو پاکیزه چې دی نو څیزونه هغه چې دی نو خورئ. دا د دې لاندې محدثین یو واقعه چې دی نو ذکر کوي چې کوم سړی چې هغه پاک رزق پاک دی هغه چې دی نو کمایي نو د ده د مال دا به په پاکو ځایونو کې چې دی نو لګي، دا به عمل صالح او نیک عمل هغې کې به لګي. او د کوم سړي چې مال هغه چې دی نو خرابي نو دا په نیکو کې، دا په جماعتونو کې، دا په ښه کارونو کې هغې کې نه لګي، دا به په بدو کارونو هغې کې د ده مال هغه به لګي. نو دې ځای کې واقعه ذکر کوي یو نیک انسان او بزرګو یو سړی چې دی نو راغی ورته وی جی وی دا زکات تاله راکومه، دا زکات چې دی نو تا ته به مستحق سړی چې دی نو هغه ښکاري او دا هغه مستحق له چې دی نو هغه ورکه. هغه ورته وی چې په خپله یې ورکه. نو ده وی ښه بیا ما ته څه ښونه وکړه، وی بار دې بازار ته چې دی نو لاړ شه چې څوک تا ته زیات محتاج او مستحق ښکاره شو یو دا زکات غلط چې دی نو هغه ورکه. دی چې لاړ یو معذوره دی، نابینه دی، ړوند دی او سوال چې دی نو هغه کوي. دغه دی ولګېد د هغه په لاس کې چې دی نو پیسې هغې چې دی نو هغه کېښوې. نو هغه وخت سره هغه خپل هغه سوال چې کو د هغه سوال هغې نه یې خوله چې دی نو غلې شوه، پیسې هغې چې دی نو بیا موتې. بله ورځې دا مجلس هغه قایم دی نو اوس ده خو هغه سړی چې دی نو دغه نه دی پېژندلی ځکه دی خو ړوند و. نو دغه د محفل والا ورته وایي چې څنګه چل دی جي؟ هغه وایي سړی بېګا خو مې ډېرې مزې چې دی نو کړي دي. وایي څنګه؟ وایي داسې لاس کې راله چا پیسې راکړ وې او جو لاړم چې څه مې خوښه وه جو هغه مې وکړې. دې سړي دا خبرې هغه چې دی نو واورېدې چې ګوره زما خو په ده باندې ډېر لوی چې دی نو دغه زړه و چې دا یو ډېر لوی مستحق دی او دا خو یو ډېر چې دی نو بد چې دی نو هغه سړی دی، دا ما دله ولې پیسې چې دی نو هغه ورکړې. نو راغی هغه پیر صاحب ته هغه مرشد ته خپل خبره یې وکړله. هغه ولې څلورنیز ورکړه. وی دا زما څلورنیز دی او دا ورشه چې دی نو دا هم چاله ورکړه. نو هغه وی چاله یې ورکړم. وی چې څوک درته اول چې دی نو میلاو شه دا څلورنیز هغه له ورکړه. دی چې راووته یو سړی دی ښه ثقه سړی دی، ښه جامې دي، ښه چې دی نو هغه شوش اوله چې دی نو سړی دی. نو اوس ورته پیر صاحب ویلي و، نیک انسان هغه ورته ویلي و چې اول هغه له ورکه، دا هغه له چې دی نو هغه څلورنیز چې دی نو ورکه. هغه چې داسې وکتل دا لاس یې داسې پټ کړ او د دقه ځای نه واپس شو. نو هغه ځای نه چې دی واپس هغه چې دی نو راغی داسې بڼ ته چې دی نو ننوته. نو پخوا تاسو ته پته وه موږ په خپله دا لیټرینونه نه وو، دا اوس راوتي دي. خلق به دغه چې دی نو ځنګلو ته دغه ونو ته دغه تنګو ته به اودسماتې ته چې دی نو ته نو هغه د بڼ ته چې دی نو ننوته. دی ورپسې هم غلی غلی هغه را روان دی. نو هغه ځای کې اودسماتې ته کېنناسته. نو یو کونتره وه مرداره، هغه مرداره کونتره هغه د کوم ځای نه اوچته کړ وه، هغه ځای کې چې دی نو کېښوه او په بلې غاړه باندې ووته. دی ورپسې ورسېده، ورته وی ما ته خپل حال ووایه. هغه وی د 3 ورځو نه زما واړه چې دی نو وږي او موږ شیشې چې دی نو نه و خوړلی او دې حالت ته راغلم چې مرداره را باندې چې دی نو دغه کېدله روا کېده. نو زه لاړم دغه ځای کې مرداره کونتره وه، هغه مې راړله چې دا به زه خپلو وړو له دا دغه پخه کړم او د شوروا به ترېنه وکاږم. خو کله چې تا ماله چې دی نو څلورنیز هغه په لاس کې راکړه نو په ما باندې هغه مرداره هغه چې دی نو په ما باندې هغه مرداره شوه، هغه چې دی ما دپاره حلاله نه ده. نو زه لاړم چې د کوم ځای نه مې اوچته کړ وه هغه ځای کې مې کېښوه. که چېرته بیا د زما په شانته بل یو سړی چې دی نو راشي هغه به پرې خپل حاجت چې دی نو پوره کړي. نو هغه سړی هغه راغی، خپل هغه مرشد او خپل هغه استاد او محدث هغه ته خبره وکړله. نو هغه ورته وګوره حلال رزق چې وي دا زما حلال رزق و، نو دې کوم ځای کې ولګېده او تاسو مشکوک چې دی نو مالونه یې نو ستا هغه مال کوم ځای کې ولګېده.
نو نن سبا ګوره تاسو ګوره دې مدرسو کې په دې جوماتونو کې په دې کونډو یتیمانانو په غریبانانو باندې د مسلمانانو په فایده باندې دې باندې چې کم پیسه لګي نو دا هغو ګټلي هم چې دی نو دقه شان په خوړو سره او دقه شان په تکلیفونو حلال هغوی ګټلي نو دقه شان حلال رزق ځای کې رزقي او کم خلق چې د هغو مال مشتبه یا حرام قطعي نن سبا زه تاسو ته کمه خبره هغه وښیم چې زمونږ د خلقو څه مالي دا ټیکې چې څوک کوي دا ټیکهداران چې کوم دي دا ماته د دې خلقو هغه چې دی نو معلومات هغه چې دی نو هغه شته دی چې مثلا یو پیکج جوړ کړي یو پیکج هغه چې دی نو هغه جوړ کړي د 3-5 شپږو چې دی نو سکیمونو نو بیا یو 2 سکیمونه چې دی نو هغو کې لږ لږ چې دی نو وکړي او لږ لږ کار هغه بل کې چې دی نو وکړي نو د هغه یو سکیم د 2 سکیمونو پیسې هغه چې دی نو لږ لږ چوکي چوکي چې دی نو ولګوي او بیا وایي پیسې چې دی نو ختمې شوې بیا دا کم چې د حکومت د کور نه د هغې نه پیسې هغه چې دی نو راوځي نو د حکومت د کور نه چې پیسې راوځي دا 10 ځایه خرڅې شي په دې کې د محکمې خپل کمیشن دی په دې کې د ټیکهدارانو خپل اوج یو کاغذات به ورته رسته کړي او بیا به وایي چې دا پلانکی کار خو زما حق دی دا زه اخلم نو هغه ورته خلق ورته بیا منتونه کوي 2 لکه 3 لکه روپۍ په سر باندې چې دی نو واخلي وایي زه تا ته مې پرېښه دا څه شی چې دی نو پرېښه دا 2 لکه 3 لکه روپۍ دا د څه شي واغسته بیا دا هم ټیکهداران هغه چې دی نو کوي چې د ایم پی ای د هغه یو سکیمي هغه د ایم این ای د سکیم نه پاس کړي او د ایم این ای چې دی نو یو سکیمي هغه د دغه ایم پی ای د سکیم نه پاس کړي د ناظم سکیم هغه د کونسلر د سکیم د هغې نه پاس کړي او د کونسلر چې دی نو سکیم هغه د هغې نه چې دی نو پاس کړي نو چې دغه شان هغه دغه وي دا د ګټئ او دغه شان چې دی نو هغه مالي نو هغو به کوم ځای کې د دین کار وکړي هغو به کوم ځای کې چې دی نو مدرسې جوړې کړي هغو به کوم ځای کې جوماتونه جوړ کړي زمون بیا ګوره د نوکرو د دې تاسو وګورئ چې څوک خلق هغه ډیوټي چې دی نو کوي که ماشټر دی هغه څو چې دی نو ډیوټي کوي که هغه په دفتر کې دی هغه څو ډیوټي چې دی نو کوي که هغه افسر دی هغه څو ډیوټي هغه کوي بیا دم تاسو په دې اسکولونو کې هغې کې کتلی چې د 100 سامان هغه د اسکولونو له راځي یا ډالډې یا چینی یا نور چې دی نو سامانونه د وړو دپاره او یا د مستحقینو د هغو دپاره سامانونه هغه راځي هغه چېرته چې دی نو ځي نو چې دغه شان هغه چې دی نو هغه خوراکي دغه شان تاسو د سبزو والا څخه لاړ شئ د فروټ والا څخه لاړ شئ دا میوه چې ده نو د دې هغه سمه باندې طرف هغه به پاسه ایښي او دې کې لاندې داغ چې هغه به لاندې ایښي او چې ته وایې ماله کیلو سیبونه راکړه یا کیلو امونه چې دی نو راکړه داسې طریقې سره به تاله راکړي او تیلی به داسې چې دی نو کلکه وکړي چې ته کور ته راشي نو تا ته به پته ولګي چې دا مڼه څښا ده یا چې دی نو دا ام چې دی نو هغه څښا دی نو د هغه ګاډی نه واخله تر صدر وزیر اعظم پورې هغه چې دغه شان چې دی نو خوراکي او دغه شان کارونه نو هغه به کوم مدرسې جوړې کړي کوم چې دی نو هغه به جوماتونه هغه به جوړ کړي کوم د دین کارونه هغه به